کستانه مون قضا شو کنه مونږ نه څومره منځونه ستانه قضا شو کتره ټوله دنیا نه ده دا ټوله دنیا الله رب العالمین ته په فدیه کې ورکړي چې ماته دا یو منځ ماته معافي وکړو د دې معاف کېدل نشته تر څو پورې چې تا قضا نه راوړې ښه په هیڅ یو حالت کې منځ پرې ښودل نشته ما سیوا د یو څو صورتونو نه تاسو ته په دې سیټ باندې دا ویډیو ښکاري دا خلک هم مسلمانان دي په څومره سخت حالت کې چې کوم دی دوی مونځ کوي څومره په تیزۍ سره واوره ورېږي او د واورې د کېدو باوجود هم چې کوم دی هغه مونځ نه پرېږدي که موږ تاسو سوچ وکړو خپلو پښتنو ته سوچ وکړو ځان ته سوچ وکړو نو په موږ تاسو کې د مانځه څومره لوی کمی راغلی دی نن موږ تاسو مختصر بانه او لږه بانه ګورو او په هغې په ذریعه باندې زموږ نه مونځ قضا کېږي مونځ زما عزتمندو دا د الله رب العالمین یو اهم حکم دی او د ټولو نه اولنی حکم چې نازل شوی دی د الله رب العالمین د طرف نه هغه مونځ دی د قیامت په ورځ باندې به هم د ټولو نه اهم او د ټولو نه اول سوال چې کېږي هغه د مانځه په باره کې کېږي که مونځ صحیح راووته مخکې نور ټول اعمال به دې صحیح راوځي که په مانځه کې د کمې راووته نو ګورئ خو ډېره لویه خساره ده لوی تاوان کې به پرېوځي زما عزتمندو مونځ د الله رب العالمین یو ډېر اهم عبادت دی ګوره مونځ پرې ښودونکی کس چې کوم دی که نه دی د اسلام د دایرې نه بهر کېږي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جهارا حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې قصدن مونځ پرېښود دا انسان د اسلام د دایرې نه بهر شو د خپل کفر چې کوم دی هغه ښکاره کو او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله او د ډېرو صحابه کرامو هم دا مسلک دی چې هغوی وایي چې چا په قصد باندې مونځ پرېښود دا انسان د اسلام د دایرې نه بهر شو په ده باندې به هغه څه لاګو کېږي کوم چې په مرتد باندې لاګو کېږي مرتد چاته ویلی کېږي چې هغه یو ځل مسلمان شي او د مسلمانېدو نه وروسته بیا چې کوم دی نو هغه کفر اختیار کړي او د کفر په دایره کې بیا داخل شي دغې ته مرتد ویلی کېږي نو امام احمد بن حنبل رحمهم الله فرمایي چې د ده سره به د مرتد غوندې کې معامله کېږي صحیح ده یعنی دی چې کوم دی د ده قتلول په مسلمانانو باندې لازم دي دی که چېرته مړ شي په ده باندې به جنازه نه کېږي دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخېږي امام احمد بن حنبل رحمهم الله فرمایي او حدیث مبارک کې نور هم ډېر لوی وعیدات د مونځ پرېښودونکي په باره کې راغلي دي که موږ تاسو سوچ وکړو نو قرآن مجید کې الله فرمایي واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین تاسو مونځ ادا کوئ په خپل وخت باندې او مونځ چې کوم دی د مونځ پرېښودو په ذریعه باندې تاسو د مشرکینو په شانتې مه ګرځئ یعنی مونځ چې کوم دی دا د مسلمان شان دی د مسلمان د شان نه دا خبره بعیده ده چې دی به مونځ پرېږدي صحیح ده او حدیث مبارک کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې مونځ چې کوم دی دا په اسلام کې او په دین کې یو دومره داسې حیثیت لري لکه څرنګه چې د انسان په بدن کې سر دی که د انسان نه سر لرې شي نو د ده پته بیا نه لګي که چېرته انسان سر وي نو دی چې کوم دی نو بیا خلک پیژني که موږ تاسو وګورو حالات زموږ او تاسو مخې ته ډېر راغلي دي کله چې د یو انسان سر بیا موندی شي که نه نو ټول وجود نه وي نو خلک یې وپېژندي لکه دا پلانکي او د پلانکي زوی دی خو کله چې د انسان سر نه وي او ټول وجود یې وي ټوله بوټۍ یې وي نو صرف د کور هغه بعضې خلک به یې پیژني د سر نښو نښانو په وجه باندې نور څوک نه پیژني ولې سر یې نشته دی دقه شانتې په اسلام کې د مانځه حیثیت دی که تا مونځ کوو نو ته به د فرشتو په ماحول کې او خلک به تا پیژني چې دا مسلمان دی او حدیث مبارک راځي چې د مسلمان او د کفر په منځ کې د اسلام او د کفر په منځ کې چې کوم دی فرق راوستونکی صرف مونځ دی چا مونځ کو دی به مسلمان ګڼلی کېږي چا مونځ نه کو دی به مسلمان نه ګڼلی کېږي زما عزتمندو نو پکار ده چې موږ تاسو د مانځه اهتمام کوو کله چې زموږ ستاسو نه مونځ قضا شي نو د هغې قضا راوړو زما عزتمندو د هغې قضا راوړو داسې نه ده چې یار زما نه مونځ قضا شو بس دا به ګورې که ستا نه مونځ قضا شو که نه مونځ نه څومره مونځونه ستا نه قضا شو که ته را ټوله دنیا نه ده دا ټوله دنیا الله رب العالمین ته په فدیه کې ورکړي چې ماته دا یو مونځ ماته معافي وکړه نو د دې معاف کېده نشته تر څو پورې چې تا قضا نه یې راوړی تر څو چې تا قضا نه یې راوړی د دې یو مونځ معاف کېده نشته که ټوله دنیا الله رب العالمین ته ولې په فدیه کې ورنکړي صحیح ده هله به دې الله رب العالمین معاف کوي چې د دغې مونځ قضا راوړي او د هغې نه وروسته الله رب العالمین ته دعا وکړي الله پاکه زما نه مونځونه قضا شوي دي ماته معافي وکړي زما عزتمندو نو ګورئ مونځ پرېښودل نشته دی په هېڅ یو حالت کې مونځ پرېښودل نشته ما سوا د یو څو صورتونو نه یو صورت هغه زنانه چې هغوی ته ماهواري راځي یعنی حیض ورته راځي نفاس زنانو ته راځي د هغې زنانو نه علاوه او یا چې کوم دی نو هغوی ماشومان شوي وي ماشوم وشي حیض نفاس د صورت کې هغوی مونځ نشي کولی نور په ټولو صورتونو کې چې کوم دی د مانځه نه براعت نشته دی مونځ به کوې که ستا سره جامه وي نو هم به مونځ کوې که جامه نه وي هم به مونځ کوې که بربنډ دی په هر صورت کې چې کوم دی ستا باندې مونځ د الله رب العالمین د طرف نه دا حکم لاګورې دا به ته کې د دې نه ستا خلاصې نشته که قبله درته معلومه وي نو هم به مونځ کوې که قبله درته نه معلومه نو هم به مونځ کوې دې پورې که چېرته په ځنګل کې روان یې که نه په ځنګل کې او تا ته قبله هم نه معلومه نو هم د مانځه خلاصې درته نشته داسې نه چې یاره ماما
که بالکل بربند هم د مانځه نه خلاصې نشته الله رب العالمین شریعت وایي که په ولاړې نشي کولی په ناسته یې کوه په ناسته یې نشي کولی په ملاسته یې کوه په ملاسته یې نشي کولی په ډډه یې کوه په ډډه یې نشي کولی په اشاره یې کوه په اشاره یې نشي په کوم هیئت باندې چې تا ته مونځ کول اسان وي او تا ته عذر وي نو په هغه حالت کې به مونځ کوې خو پرېږدی به نو په کار د زما عزتمندو چې مونږ د مانځه اهتمام کوو که چېرته رانه قضا شي نو بیا د هغې قضا ضرور راوړو قضا راګرځولو طریقه یې څه ده انشاءالله که ستاسو داسې په کار وي نو مونږ ته کمنټس وکړئ انشاءالله په هغې باندې به مونږ تاسو ته تفصیلي ویډیو راوړو چې د سړي نه ډېر مونځونه قضا شوي هغه به څرنګې راګرځئ په کلونو مونځونه د سړي نه قضا شوي چاته د هغې وخت نه معلوم ورځ نه معلوم مونځونه ورته نه معلوم د هغې د راګرځولو طریقه څه ده کمنټس وکړئ انشاءالله په دې به ویډیو راوړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته